الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن دا الله جل جلاله آخری کتاب دے او دا اللہ پاک دیر محبوب ترین کتاب دے، قیامت پورے بل کتاب نرازی. نو قرآن پاک کے اللہ پاک فرمائی چه زما کلام پاک تاسو پا خیستا آواز سروائی او دا عربو پا لب و لہجے سروائی. نبی علیہ السلام فرمائی: اقرأوا القرآن، تاسو قرآن پاک تلاوت کوئی بلحون العرب و اصواتها، دا عربو پا لب و لہجہ او داغی پا شانت آوازونو کی وائی. نو حسن والا پیدا کوئی. اللہ جل جلالہ حدیث پاک کے راضی، اللہ جل جلالہ پا خپل خیستا دے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، او اللہ پاک خیستوالے دیر زیاد خوخیم. نو پا ہر یو سیز کی خیستوالے پکار دے. نو غلط قرآن پاک ویلو نزانو ساتو. نو زمونگا دا تجوید کورس چه شروع شوی رے، انشاءاللہ تاسو با پا دیگی نبا تاسو دیر زیادہ فائدہ حاصل کئی. تاسو چی کمو رونو خویندو قرآن پاک ویلے ندے اغیبت ناظرہ مزدہ کی چی چا ویلے دے وغا روزانہ دا دے تجوید کلاس کی شرکت کئی. نو انشاءاللہ العزیز چی دی با پا قرآن پاک کی چی کمی غلطیانی دی وڑے وڑے غندکے یا چی دا تجوید خلاف کم ملگری رونو خویندی قرآن وی، انشاءاللہ آغا غلطیانی بے ختم شی. او چاچی ناظرہ نی ویلی اغیبت ناظرہ مزدہ کی. نو پرون مونگا سبق ویلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مزدہ کرو، بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پا صحیح طریقے سر ازدہ کو. آغینا پسم بیا درے سلور حروف ازدہ کرو. الف مزدہ کو ماتا سیلیو دا الف مخرج کم زیرے، مخرج دا وطلو زی چی کم زینا یو ٹکی ادا کی گی آغی تا مخرج ہوئی. نو الف چی دے الف دا دخلی خالی سین ادا کی گی، ٹھیک شوا. بیا با دا دوانو شنڈو چی کمی لمدی سی دی دا چی یو بل سر کلکی ہو لگی آغینا با ادا کی گی. تا دا کم زین ادا کی گی دا جب سر چی دا محامق دو غاخونو جلو سو لگی، دا جب سر چی محامق دو غاخونو جلو سا کلکو لگی آغینا تا ادا کی گی. دا جب سر چی دا دی محامق دو غاخونو جلو سر کلکو لگی یعنی آغا وری سر کلکو لگی آغینا تا ادا کی گی. دا غشانو ثا دے ثا. نو ثا چی دا کنا دا اخکتا و برا غاخونه چی دی اخکتا برا غاخونه دا دی پا مینس کی دا جبی نره سر رو باسی آغینا ثا با ادا کی گی. سا بے نوے، سا سخت بے نوے، نرم بے وی دیتا نرم. دا یو قسم حروف تی اغیتا نرم حروف وی. نو انشاءاللہ مخ کی بے ازدہ کوئی پا اغا نرم حروفو کی یو دا ثا دا. نو ثا پوری مونگ پرونی ازدہ کریو چی اخکتا برا غاخونه دا دی پا مینس کی دا جبی لگون تا که سر را بہر کی نو دا غینا ثا ادا کی گی. نو الف دا خلی خالی سین ادا کی گی. با دا دوانو شنڈو لمدی سی چکلکی یوزیشی اغین ادا کی گی. تا دا جب سر چی دا محامق دو غاخونو جلو سو لگی اغین تا ادا کی گی. ثا اخکتنی و برانی غاخونو چی دا دی اخکتا و برا غاخونو پا مینس کی چی جب سر روزی اغین ثا ادا کی گی. نن با انشاءاللہ مخ کی نور حروف وایو. نو نن با انشاءاللہ جیم وایو، جیم جیم با وایو. نو دا جیم زیبم ازدکو چیارا دا کم زین ادا کی گی. نو غور سر ورطا گوره دا جبی مینس چی دا کل دا تالو مینس سرو لگی دا جبی مینس دیا دا گوتا چی می ورسو لگل دا تالو مینس دی. دا جبی مینس دا ما چی ورسا گوتا برا او لگولا دا غیتا دا تالو مینس وی. نو دا جبی مینس او دا تالو مینس چی اوزیشی دیتا دا دی تجوید پا اصطلاح کی وی چی وسط لسان او لحات
لحاد دی بره تالو ته وایي. ټیک شوه. وسط لسان او لحاد چې یو ځای شي نو په پښتو کې زه راته اسان انداز کې وایم چې د ژبې منځ چې د بره تالو منځ سره ولګي هغې نه جیم ادا کېږي په سختۍ سره. د ژبې منځ او د تالو منځ چې یو ځای شي هغې نه جیم ادا کېږي. د ژبې منځ او د تالو منځ چې یو ځای شي هغې نه جیم ادا کېږي. د ژبې منځ او د تالو منځ چې یو ځای شي هغې نه جیم ادا کېږي. اوس راځئ دا دوه حروف دي. د دې دوه حروفو دپاره دا مرۍ چې ده که نه دا په درې ځای تقسیمو. نو مرۍ کې 1 نمبر ته ګورئ بره. اول ګورئ په دې کې اول چې دی که نه د مرۍ د سینې طرف حصه چې ده دا دې ځای کې چې را کوم سوری غونته ښکاري تاسو ته دې ځای کې ګورئ دې ځای کې ښکته دا ځای دې ځای نه دا د مرۍ اوله حصه ده. بیا دا دویم ځای چې کوم ځای کې د هډوکې غونته ښکاري دا د مرۍ دویمه حصه ده. او دې ځای نه ګورئ د خولې طرف ته چې کومه ده که نه د دې زنې لاندې بالکل دغه د مرۍ درېیمه حصه ده. نو دې ته د عربۍ په د تجوید په اصطلاح کې وایي د اولنۍ ته چې دی دا چې کوم سینې طرف ته ده دې ته دغه وایي دا چې کوم خولې طرف ته ده دې ته اقصا د مرۍ طرف ته چې کوم د سینې طرف ته ده دې ته اقصا حلق وایي. اقصا حلق. او چې کوم د درمیان والا ده که نه دې ته وسط حلق وایي. او چې کوم د خولې طرف ته ده هغې ته ادنی حلق وایي. اقصای حلق، وسط حلق او بیا ادنی حلق. نو دا به مونږ په پښتو کې ووایو. د مرۍ سینې طرف حصه، د مرۍ منځ حصه، د مرۍ خولې طرف حصه. د مرۍ سینې طرف حصه، د مرۍ منځ حصه، د مرۍ خولې طرف حصه. د مرۍ سینې طرف حصه، د مرۍ منځ حصه، د مرۍ خولې طرف حصه. نو د مرۍ د منځ حصې نه چې دی که نه د مرۍ منځ حصې نه د مرۍ منځ حصې نه هغې نه ح ادا کېږي. د مرۍ منځ حصې نه څه ادا کېږي؟ ح ادا کېږي. د مرۍ منځ حصې نه ح ادا کېږي. د مرۍ منځ حصې نه ح ادا کېږي. د مرۍ منځ حصې نه ح ادا کېږي. مخکې ورپسې دا نقطې والا چې د پاسه پرې نقطه ده دې ته خا وایي. خا دا تاسو وګورئ دې خا باندې د پاسه نقطه ده وګورئ نو دا خا ده. نو دا د مرۍ شروع د خولې طرف حصه د مرۍ خولې طرف حصه چې کومې ته ادنی حلق وایي د مرۍ خولې طرف حصې نه خا ادا کېږي. خا دا به لږ په سختۍ سره وایي. خلک هغه مرۍ نه ګند غورځوي که نه هغې لپاره چې کوم داسې کوي دقه انداز کې به دا نقطې والا ده د پاسه چې پې بره نقطه ده دا خا به داسې سخته وایي او لږه ډکه به یې وایي. ټیک شوه. په ډکه خوله باندې به یې وایي. نو ګورئ جیم د مرۍ د ژبې منځ او د تالو منځ یو ځای شي جیم ادا کېږي. بیا د مرۍ منځ حصې نه ح ادا کېږي. لږ په صحیح انداز کې به وایي ح او ها. دې دواړو کې به فرق کوئ. چې کومه ګول غونته کېږي هغه ته ها وایي. ها د مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي. او دا کومه ح چې ده ح دا د مرۍ منځ نه ادا کېږي. او بیا دا نقطې والا خو دا د مرۍ خولې طرف حصې نه ادا کېږي. د مرۍ خولې طرف حصې نه خا ادا کېږي. د مرۍ منځ حصې نه ح ادا کېږي. او د ژبې منځ او د تالو منځ دا چې کلک یو ځای شي هغې نه جیم ادا کېږي. نو انشاءالله لږ لږ به وایو چې کله دا مخارج ختم شي هغې نه پس به انشاءالله بیا مخکې لږ ډېر سبق وایو. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.